But did you raise your factor now? Starts instruction. Recording starts? Yes. Okay. So now we will send you another speaker. आज के दौर में बदकिस्मती से जो क्लासिकल इल्म है مخطوط اللي معه بس مش خالص أنا أقول أنا مش دي وقت क्लासिकल जो इल्म है हिस्ट्री का मज़हब का अदबियात की फ़लसफ़ा का बदकिस्मती से पूरी दुनिया जो खास कर चुका मुखातबी की ज़ाती तवज्जो का विषय ऐसे दौर में मानवीय दौर में खुद ही जिनको खलक कार की आदमी दौर खत्म कर फारसी ज़बा दुनिया खट अगर कुछ अहम हैसियत तज़ो द गोइट दौर में दिले गोइट द जर्मनी शायर अगर सिर्फ ये ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन फारसी शायरी नावे वाले दोनों मयन शो कि दीवाने शर के दावे जवाब के ना बारे इस्पास की यानी सलाम ताली की बात या फिर मशहूर तो फारसी के रिच लिटरेचर का देर अना लिटरेचर का हो चाहे तो सब तवज्जो फारसी मुख्तलिफ सब को स्कूल ऑफ थॉट स्कूल सबके खुरासानी है और सबके फारस के और सबके हिंदी का हिंदुस्तान से हो फारसी में जो फट रिवायत के सवाया और ईरान और यूँ अफगानिस्तान और भी इलाके दाम कल ईरान से भी हमारे देखियो गैर बेहतरीन ट्रेडिशन फारसी देखिए ये फारसी अफगानिस्तान की बाकी रिवायत के से نرجو سلف الميدان بالكنيسة سنقاطع أشخاص نرجو subject to our curriculum فارسی شاعرہ زنانہ اور عام طور پر لوگوں کی جنوب خطے کی مملکے کی خلق زنانہ ہو ادب میں تعلق میں ساتھ سے تاثر مقبول کی سے تدریب اللہ کی تاکید کی دیوان جو شاعرہ ہے دیر برداشت اخلاق میں تصور مخرج تصور فارسی لٹریچر سره صرف لٹریچر باندې هر لٹریچر خاص کر فارسی دا صرف دې تعلق نه دی دا یو زبره دې سره یو تهذیب تړاو ده یو کلچر تړاو ده یو پوره میراث هیریټیج سره موږ تصوف موږ دا ټول شي دا موږ سره تړلي دي او دې که موږ مازیاف کې دا د برابر ژوند کې کوو نو دې په فارسي سره اړیکه اوس بدقسمتی سره تاسو ته پته ده رومي the most widely read poet in the world most widely read poet in the world نو هغه دنیا کې بدقسمتی سره موږ صرف ترانسلیشن کو باندې نه چې موږ رومي سٹارټر وکړو یا 40 rules of law وکړو او موږ د رومي پتا ولګیدا رومي اصلي چې کوم خوان دی اصلي چې د شاعري مولانا روم رحمه الله هغه خوان دی هغه پلیز بچو یا خو تاسو توجه سره کړئ اچھا اردو اسپیکر اگر آپ تمہیں ہم نے چونکہ سارے پشتو والے اسپیکرس کیا ہوئے پشتو لٹریچر کا بھی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے بھی ہم اردو میں بولیں گے تو اس کے لیے یہ افغانستان کی شاعر سے بات ہو رہی ہے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا تعارف کرائے اور پھر اگر کچھ انتخاب ہے تو اس سے پیش کریں بہتر ہمارا فارسی ضروری ٹرانسلیشن کا پہلے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں اگر ایک سیشن میں ایک بھی بن رہا ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہوگا لیکچر بھی سارا ہوگا بہت بہت شکریہ
آپ لوگوں کی بہت مہربانی کہ آپ لوگ ادھر آئے. اصل میں بات کی جاتی ہے اسپیشلی ہمارے یہ اس خطے کے مطابق کہ آپ لوگوں کی عورتیں کدھر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو سارے بس مرد ہو اور مرد ہو, تاریخ میں سارے مرد اور مرد ہو, اور آپ لوگوں کی عورتیں کدھر ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت بہترین کام ہے اس کا, اس کو ورلڈ وائڈ اپریشیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نہیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سر ہماری عورتیں ہیں اور ان کا کام ہے, لیکن اصل میں یہ اب ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ کی عورتیں کدھر ہے. تو دیوار عائشہ سب یہ ایک پشتون وومن ہے, پشتون عورت, اور اس کا یہ تقریباً 3000 ابیات پر مشتمل یہ دیوان ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر خیر کم تھی عائشہ کی, اور اس کا میجر یہ پورشن دیوان کا اس کی یہ جوانی کی شاعری ہے 20s میں جو اس نے لکھی تھی. ٹھیک ہے نا. She died in 40s. ٹھیک ہے نا. تو دیوان عائشہ died in 1816 in the late Durrani period. In the late Durrani imperial period. After 1818, at the time when Aisha died, the Durrani Empire started to disintegrate. So یہ دیوان عائشہ ہمیں اس دور کے سماج کے بارے میں بتاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسپیشلی سسٹم, پولیٹیکل سسٹمز کے متعلق اس کا تھوڑا نقد ہے, تنقید ہے, بہت خوبصورت تنقید. اپنے دور کے یہ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتی ہے. پھر یہ جو جینڈر رول ہے افغانستان کے اندر, اور مائنڈیڈ کہ افغانستان واز این امپیریل پاور. افغانستان remained an imperial power from 1747 until 1819. 1819 تک یہ ایک امپیریل پاور. امپیریل پاور کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یہ خراسان کا حصہ تھا, جو مشہد, ماڈرن مشہد جہاں پر امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے, یہ افغانستان کا حصہ تھا 80 سال تک. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ٹھیک ہے نا افغانستان اور ایران کے درمیان یہ مسئلہ چل رہا ہے. مثلا ایران جو ہے وہ ہرات پر اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے, اور پہلے افغانستان کے حکمران تھے تو وہ مشہد کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سر ہمارا حصہ. تو یہ امام موسیٰ کاظم کا, کیونکہ یہ شائعہ ریلیجن کے لیے بہت اسپریچول پلیس ہے. ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے کہ عائشہ ادھر گئی بھی ہے, اور امام موسیٰ کاظم پر اس نے ایک خوبصورت قصیدہ بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اس کے علاوہ افغانستان کے 3 صوبے تھے جہاں سے اس کی بیسک پیداوار کی ریونیو وہ 3 صوبوں سے حاصل کرتے تھے جو مین لینڈ افغانستان نہیں تھے, وہ ان کے پوزیشنز تھے. سندھ, پنجاب اور انٹائر کشمیر. ٹھیک ہے نا. سارا کشمیر بھی سری نگر ایٹس کیپٹل. اس میں ان تینوں پروونسز میں سے سب سے زیادہ ریونیو پروڈیوسنگ پروونس جو تھا وہ کشمیر تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ دور ہے کہ افغانستان میں جب یہ عائشہ اپنا دیوان لکھ رہی ہے تو یہ درانی امپائر کا سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور بات کہ اس کی تعلیم, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے, لیکن دیوان سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے دور کے سارے فنون میں مہارت حاصل کی تھی. مثال بالکل کلیئر ہے کہ وہ علم فلکیات جانتی تھی. ٹھیک ہے نا. علم فلکیات دیوان عائشہ سے بالکل ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. علم ریاضیات اس کے دیوان سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جانتی تھی. اس کے علاوہ علم موسیقی کا علم اسے ہے. مثال اپنے دور کے سارے جو مقامات ہیں, افغانستان اور ایران میں مقامات ہوتے ہیں, ادھر راگ بولتے ہیں نا, وہ راگوں کے متعلق اس کا بے شمار علم تھا. وہ بالکل علم موسیقی سے واقف تھی. ٹھیک ہے نا.
مثال کے طور پر وہ اپنے دور کے سارے جو راگ ہے ٹھیک ہے نا پردے اصفہانی اس کا ذکر کرتی ہے ٹھیک ہے نا شاعری میں جانتی تھی وہ اچھا پردے عراقی ٹھیک ہے نا عراق اسپیشلی عراقی پردہ وہ زیادہ استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے نا ہجر کے دور ظہر کے بعد کرا جاتا ہے اور مثال ہجر کے وقت اس کے لیے یہ راگ سب سے موجود تھی تو مثال آپ دور کے جتنے بھی اچھا ادبیات میں اس کو ملکہ حاصل تھا ایک بات یہ ایک پشتون عورت ہے لیکن ہم اس کی جو کلچرل پروڈکشن ہے وہ فارسی کے اندر ہے ٹھیک ہے نا ایک پشتون عورت اور جو اپنے دور کے سارے علوم جانتی تھی ٹھیک ہے نا تو اچھا فارسی ادب پر اس کا مکمل گرفتہ دیکھو ادب جو ہوتی ہے لٹریچر وہ روایات میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ادبی روایت چلی آ رہی ہوتی ہے تو فارسی ادب کا جو ادبی روایت ہے وہ تقریباً 1300 سال سے کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک ٹھیک ہے نا آ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ فارسی ادب جو ہے وہ 1300 سال کا انسانی اور سماجی تجربہ رکھتی ہے ٹھیک ہے نا تو عائشہ جو تھی وہ فارسی ادب کے یہ 1300 سال جو ہے اس کو انہوں نے مکمل ماسٹر کیا ہوا تھا سمجھ آ رہی ہے یہ جو 1300 سال کی جو فارسی ادبی روایت ہے اس پر اسے مکمل گرفت حاصل تھا اور حتیٰ کہ she died very young early or late 40s still not very great age اور ظاہری بات ہے کہ اس نے شاعری شروع کی ہوگی 20s میں ٹھیک ہے نا تو 19ویں صدی کے ابتدا میں افغانستان میں آلریڈی سپلٹ آ چکا تھا وہ اس طرح کہ 1793 میں زمان شاہ ایمپرر وہ اور ہرات کے جو ہراتی بہت زیادہ ریونیو پروڈیوسنگ صوبہ اس وجہ سے تھا کیپٹل مشہد نہیں تھا ہرات تھا ٹھیک ہے نا کہ مثال یہاں پہ ہرات کی تو اپنی بھی بہت زیادہ ایگریکلچرل پروڈکشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امام موسیٰ کاظم کے مزار سے بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے تھے تو ہرات کے جو گورنر تھے صوبیدار بولتے تھے اس کو محمود اسٹیپ بردر آف دا ایمپرر ٹھیک ہے نا تو وہ جو تھا ان کے درمیان یہ جو افغانستان کی تخت ہے اس پر ٹھیک ہے نا ڈسپیوٹ پیدا ہوا یہ ڈسپیوٹ اس ڈسپیوٹ کے ساتھ تقریباً سیول وار شروع ہوا زمان شاہ نے ایک غلطی کی وہ اسے چاہیے تھا کہ 1793 میں ہی محمود کو ٹھیک ہے نا ہٹا دے ٹھیک ہے نا لیکن اس نے مصلحت کے تحت اس سے پھر اور وہ ہو جائے گا اور بس نہیں ہونا چاہیے آخرکار اسٹیپ بردر ہے ٹھیک ہے نا تو نہیں ہونا چاہیے تو اس نے اس مصلحت سے کام لیا ٹھیک ہے نا اس دوران افغانستان کو ایک خارجی مسئلہ بھی درپیش ہوا وہ اس طرح کے کولونیلزم جو تھی لارڈ ویلس اس وقت گورنر جنرل تھے یہ سب سے ایگریسو گورنر جنرل تسلیم کیے جاتے ہیں یہ ایگریسو ایکسپینشنزم کر رہا تھا ہندوستان کے اندر دیکھو نوآبادیاتی نظام جو تھا اس کی ڈیپینڈنس ہندوستان کے ریونیو پر تھی ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ چیز تھا سسٹم کے اندر انتہائی ایکسٹورشن بھی تھا ٹھیک ہے نا افیسر جو تھے وہ ایکسٹورشن منی کے ذریعے بھی بہت زیادہ مال کماتے تھے تو یہ اصل میں جو اس وقت کی اس دور کی جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کو بولتے ہیں مرکنٹلسٹ فیز آف کولونیل پیریڈ مرکنٹلسٹ فیز
का मतलब ये है कि बरतानी पार्लियामान में सारे ये ताजिर बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो उनकी पॉलिसी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म की तरफ थी, ताकि ज्यादा इलाका कब्जे में आ जाए और उसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। तो अफगानिस्तान ठीक है ना इस कॉलोनियल मसले के साथ दो चार हुआ, क्योंकि इस खित्ते का की जो ताकत थी, इंपीरियल कुव्वत थी, वो अफगानिस्तान की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1799 में देखो ये मसला अब अफगानिस्तान और कॉलोनियल एम्पायर को हल करना था। इस खित्ते की कुव्वत या अफगानिस्तान रहेगी या नौआबादियाती निजाम रहेगा, ये मसला दो चार था। इससे अफगानिस्तान का इल्म नहीं था। अफगानिस्तान में हालांकि तैमूर शाह के दौर में ब्रिटिश कंपनी को इजाजत दी थी कि वो ठट्ठा के मकाम पर इंडस के बिल्कुल किनारे पर जो हुआ, बस इंडस डेल्टा के किनारे पर वाक़ है, तो यहाँ पर आप जो है अपनी फैक्ट्री बना लो, ये इजाजत दी गई थी, ठीक है ना। लेकिन ज़मान शाह ने हैदराबाद उस वक्त से इनका कैपिटल था, इट वाज अफगान प्रोविंस, ठीक है। तो ऑर्डर दिया गया हैदराबाद में जो गवर्नर था कि आप इसको हटा दो, ठीक है ना। तो हुकूमत ने टट्टा में जो उसका कमर्शियल प्रोजेक्ट था कॉलोनियल सिस्टम का अफगानिस्तान के अंदर, वो खत्म हुआ, ठीक है ना मसला। अच्छा, और अफगानिस्तान सीरियसली हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क था अफगानिस्तान का। वहाँ पे इसकी कोशिश थी कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो मुजाहमती कुव्वतें हैं उसके साथ इक्का कर लें, ठीक है। ज़मान शाह का सोच था बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव, वो बहुत सीजन पॉलिटिशियन था, लेकिन उससे कुछ गलतियां आखिर में हुई और स्पेशली शुरू में। ज़मान शाह ने टीपू सुल्तान के साथ मुआहदा किया हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल टीपू सुल्तान और ज़मान शाह के दरमियान ये एग्रीमेंट थी कि आप हमला करोगे और हम जो है हिंदुस्तान में आपको सपोर्ट देंगे। तो 1798 में ज़मान शाह लाहौर में 1,50,000 फौज के साथ स्टेशन किए हुए था। अच्छा, उधर ऊद में 1799 में अभी तक माइंड इट के फिरंगी अफवाज दिल्ली इंटर नहीं हुई थी, लेकिन ऊद के मकाम पर थी। दिल्ली बिल्कुल सामने था, एनी टाइम इंटर हो सकती थी, ठीक है ना। लेकिन मिसाल अगर ज़मान शाह सतलज रिवर क्रॉस करेगा तो उधर जो बरतानवी अफवाज थी वो फिर हमला करेगा, तो जंग का बिल्कुल इम्कान था। अच्छा, इसके अलावा ज़मान शाह को मराठी सपोर्ट भी हासिल थी। मराठी सपोर्ट को 1757 में ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त अगर मुकम्मल इस वक्त क्रश नहीं किया गया था। वहाँ पर मराठी कुव्वत एक खास किस्म में मौजूद थी, उसके साथ ज़मान शाह का मुआहदा था। अच्छा, और टीपू सुल्तान के साथ जैसे मैंने कहा कि ज़मान शाह ने मुआहदा किया हुआ था। अच्छा, अब देखो अफगानिस्तान इस वक्त ये खारिजी महाज पर अंग्रेज के सामने खड़ा है, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर एक मसला है, एक स्प्लिट है, वहाँ पर एक ट्राइबल बेसिस पर ही स्प्लिट है, क्योंकि स्टेप ब्रदर महमूद जो थे, जो हिरात और मशहद के गवर्नर थे, ठीक है ना, वो काबल पर हर वक्त चढ़ाई के लिए तैयार रहता था। तो ज़मान शाह लाहौर में था और लॉर्ड बहुत एग्रेसिव मिलिट्री जनरल था अंग्रेज का, मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो ऊद पर अपने फिरंगी अफवाज को स्टेशन किया हुआ था। हेरात में मसला ये पेश हुआ कि काजर, अब देखो दीवान आयशा में दुश्मन जो होता है उसको काजर बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अशआर काजर के मुताबिक। काजर का मतलब दीवान आयशा की रूह से एक फुनख्वार किस्म के लोग, ठीक है ना, तो दुश्मन फुनख्वार, ठीक है ना। तो
مسئلے کی وجہ سے سترج کراس نہیں کر رہا تھا زمان شاہ، کیونکہ زمان شاہ کو ادھر ہرات میں مسئلہ تھا۔ اگلے سال پھر 1799 اگلے سال پھر زمان شاہ 1,50,000 افواج کے ساتھ سترج کراس کرنے کے ارادے میں تھا۔ اب دیکھو، اگر وہ سترج کراس کر لیتا اور 1,50,000 افواج اور بہت زیادہ ساز و سامان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی ملٹری قوت کے ساتھ اگر زمان شاہ یہ سترج کراس کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس نو آبادیاتی نظام کے تجربے سے ہی بچ جاتے۔ یہ بالکل پاسبل تھا۔ کولونیل پاور اور افغانستان کو اس خطے میں سپریمیسی کے لیے یہ جنگ لڑنی تھی۔ 1799 میں انگریزوں کا جو حکومت، ایران کی جو حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، اور محمود جو ہرات کا گورنر تھا، ٹھیک ہے، اس کے درمیان ٹھیک ہے کابل کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی۔ اس کی وجہ سے زمان شاہ کو سترج ریٹریٹ کرنا پڑا۔ یہ ریٹریٹ جو تھا افغانستان کی ڈس انٹیگریشن یہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ اب ہرات جو تھا وہ افغانستان کا حصہ نہیں تھا۔ بالکل محمود جو تھا اس نے انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، اور ایون یہاں تک کہ قاجر کی سوزرینٹی بھی اس نے تسلیم کر دی ہرات کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ہرات اور مشہد دونوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب زمان شاہ واپس چلا گیا، محمود، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ واپس چلا گیا اب اس دور میں، ٹھیک ہے نا، یہ جو عائشہ ہے یہ بھی ایسی ہے کہ بارکزئی قوم سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ رولرز تھے وہ سدوزئی ٹرائب سے تھے۔ سمجھا رہی ہے؟ افغانستان کے جو حکمران تھے وہ سدوزئی ٹرائب سے تھے۔ اچھا، لیکن جو پرائم منسٹر تھا افغانستان کا، مونارک تو زمان شاہ تھا، لیکن جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام پائندہ خان تھا۔ وہ بہت پاورفل وزیر اعظم تھے۔ وہ اس لیے پاورفل وزیر اعظم تھے کہ وہ بارکزئی قوم کے سردار تھے، اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ قوت تھی، بہت زیادہ فورس تھا اس کے پاس۔ تو جب بادشاہ واپس کابل آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف جو بغاوت میں شریک لوگ تھے ان کو انہوں نے چن چن کر گرفتار کیا، قتل کیا، زندانوں میں ڈالا، ہر قسم کی وہ کی، اور آخر کار اس نے یہ غلطی کی کہ اس نے اپنے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا، کیونکہ بالکل ثبوت اس کے ہاتھ میں تھا کہ آپ بھی اس میں ملوث تھے۔ تو وزیر اعظم کو اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، پائندہ خان کو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ عائشہ جو ہے یہ پائندہ خان کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح سمجھو کہ پائندہ خان اور عائشہ کا جو دادا ہے وہ آپس میں کزن تھے، لیکن مثال ایک ہی فیملی کی، اکٹھے تھے، ایک ہی مفاد تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے افغانستان کے جو اب بارکزئی ٹرائب جو تھی افغانستان کے اندر، جو کہ بہت زیادہ پاورفل تھی، اس کے جو اب لیڈر تھے اس کا نام فتح خان تھا۔ فتح خان بہت زیادہ سیزن پالیٹیشین تھا۔ اس نے محمود خان سے صلاح و مشورہ کیا کہ آپ کو قاجر کی حمایت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو انگریز کے ساتھ بھی روابط قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی لیگل رولر ہو افغانستان کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے فتح خان جو تھا، فتح خان میچ لیس کمانڈر تھا۔ فتح خان ایک ایسا کمانڈر تھا کہ وہ ناقابل شکست تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ بہت ہی سخت حالات تھے، بہت ہی سخت حالات میں وہ ایک ناقابل شکست جنرل تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ زمان شاہ اس کے مقابلے کا نہیں تھا۔ زمان شاہ کو گرفتار کیا گیا، محمود کے حوالے کیا گیا، اور پریکٹس یہ تھی افغان حکومت میں یہ سیول وار شروع ہوئی۔ اس سیول وار کو افغانستان کی تاریخ میں ایک ٹرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ پیلس ریولوشن، باچا گردی،
बादशाह गर्दी, ये बादशाह गर्दी का दौर शुरू हुआ। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस करके बादशाह को की आंखें निकाली गई, उसको कत्ल तो नहीं किया गया लेकिन उसको ब्लाइंड, उसकी आंखें निकाली गई, ठीक है ना। तो देखो ये प्रैक्टिस उस वक्त के अफगानिस्तान में एक किस्म का था, ठीक है। तो जमान शाह महमूद नया हुक्मरान बना। अब ये लोग जो थे, आयशा की जो फैमिली थी वो इनके तरफदार थे, क्योंकि ये फतेह खान और आयशा जो थे वो कजन्स थे, ठीक है ना, देवर कजन्स, डिस्टेंट कजन्स बट स्टिल कजन्स, ठीक है। तो ये उनके फेवर में थे। तो महमूद जो था वो बहुत जालिम बादशाह था, वो 1801 में बादशाह बना, ठीक है ना। और ये अफगानिस्तान में पैलेस रिवॉल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। तो 3 साल के बाद एक मतलब फिर रिकवरी कर गए सदोजई, ठीक है ना, शाह शुजा सदोजई था, वो जमान शाह का भाई था, उसमें रिकवरी कर दी, ठीक है ना। और 1809 तक वो जो था बादशाह थे अफगानिस्तान में, उसने कुछ स्टेबिलिटी लाई, ठीक है, शाह शुजा पहले दौर में। अच्छा, 1809 में पेशावर में किला बाला हिसार में बादशाह के साथ मुआहदा हुआ अंग्रेजों का। इसको बोलते हैं, वो जो उसने फिर वो नोट्स लिखे थे, एल्फेंस्टन के साथ मुआहदा जो था बादशाह का। अच्छा, तो एल्फिंस्टन वो एम्बेसडर, अंग्रेजी एम्बेसडर, जिसने किला बाला हिसार में शाह शुजा के साथ मुआहदा किया। 6 महीने नहीं गुजरे थे कि वो अभी तक हसन अब्दाल में था, अपना रिपोर्ट जो था वो पेश कर रहा था, वही लेकर जा रहा था कि उसको खबर ये मिल गई कि शाह शुजा को हटा दिया गया है, ठीक है ना। और फतेह खान ने दोबारा महमूद को काबुल के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ। अब देखो ये कश्मकश जारी थी, ठीक है ना। तो ये लोग जो थे, ठीक है, 1818 तक अब महमूद का ये तारीख दौर है अफगानिस्तान का। इसी दौरान में ही ये अफगानिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हुई। सिविल वॉर तो 10 साल से जारी है, लेकिन अभी भी जो अफगान इंस्टीट्यूशंस थे बहुत सही काम कर रहे थे। लेकिन ये महमूद जो था 1809 में 1818 तक ये हुक्मरान था अफगानिस्तान का। और इसी दौरान ही, अच्छा, और किसके तौर पर? फतेह खान बारकज़ई के तौर पर, जो आयशा का डिस्टेंट कजन था। 1818 में महमूद ने किया फतेह खान को, फतेह खान जैसे कि मैंने कहा कि 2 बार महमूद को वो पावर में लाया। देखो, फतेह खान ही वो जर्नल था कि वो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मैचलेस मिलिट्री कमांडर था। तो फतेह खान को 1818 में महमूद ने गिरफ्तार किया और उनको तिक्के तिक्के करके, लिटरली तिक्के तिक्के करके वो काटा, ठीक है ना। तो ये इस किस्म का बादशाह था महमूद, ठीक है। तो आयशा चूंकि खुद भी एक, ठीक है, पहले अपने पहले जवानी के दौर में या थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी में महमूद को सपोर्ट करती है। अपने दीवान में आयशा ने महमूद की पहले हिमायत की है। लेकिन क्या हुआ कि इसी, अच्छा, जब ये सिविल वॉर चल रही थी तो ये सिविल वॉर सारे अफगान एम्पायर में चल रही थी। कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ चल रही थी। कश्मीर के अंदर इसलिए ज्यादा शिद्दत के साथ चल रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग अफगान प्रोविंस था, ठीक है ना, सबसे। तो उधर से ये ज्यादा शिद्दत थी। अच्छा, यहाँ पर पंजाब के अंदर देखो एक नई कुव्वत उभर आई। वो कुव्वत बहुत लेट
मुगल पीरियड से यानी औरंगजेब टाइम से वो कुव्वत बन रही थी, लेकिन फिर क्रश की जाती थी, फिर उसमें शुरू हो जाते थे, फिर क्रश हो जाते थे। ये जो अहमद शाह अब्दाली ने 13 अटैक्स किए हैं पंजाब पर, वो इसलिए उसने किए थे कि ये क्रश कर ले हम। पंजाब में इतनी एक कुव्वत उभरी थी, मुजाहिमती कुव्वत थी, ठीक है ना। तो अब उधर अफगानिस्तान में जो ये डिसइंटीग्रेशन का अमल, डिसइंटीग्रेशन अभी नहीं हो रही थी, लेकिन सिविल वॉर चल रहा था। तो जो पंजाब का गवर्नर था रंजीत सिंह, वो असल में, ठीक है ना, रंजीत सिंह और उसके अबा व अजदाद जो थे वो पंजाब में अफगानिस्तान के सबसे ट्रस्टेड लोग थे। अफगानिस्तान में तकरीबन 70 साल रंजीत सिंह की जो फोरफादर, ये जो फैमिली थी, ठीक है ना, ये जो ग्रुप था, इसने असल में खिदमत की थी। दे वर एक्चुअली प्रो इस्टेब्लिशमेंट पीपल, ठीक है ना, जबकि जो मुजाहिमती लोग थे वो दूसरे थे, ठीक है। अब जो जमान शाह था उसने तो लाहौर में रंजीत सिंह को अपना गवर्नर सूबादार, ठीक है ना, नामजद किया। तो चूंकि अफगान एम्पायर जो थी डिसइंटीग्रेट हो रही थी, रंजीत सिंह बहुत ही क्लेवरली और बहुत सीजन पॉलिटिशियन थे, बहुत ही, ठीक है ना, सोच समझ कर आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना। वो ये देख रहे थे, वो सिर्फ इस इंतजार में थे कि ये फतेह खान भारतजई, ये चूंकि ऐसे थे कि वो लेकिन जब उसके बाद सिख में एडवांस, सिक्स स्टेट जो थी इसमें एडवांस, अच्छा पहले सॉरी मैं ये कहना चाहता था कि सिक्स स्टेट ने 1813 तक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है ना। 1814 में फिर जो थी अटक का किला इनके हाथ आया, ठीक है ना, क्योंकि अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी, तब उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। लेकिन माइंड इट के मुल्तान जो था, मुल्तान भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोविंस था, ठीक है ना। तो मुल्तान जो था वहाँ का बहुत बड़ा फोर्ट था और बहुत स्ट्रांग होल्ड था, वो अभी तक अफगानिस्तान के कब्जे में था, 1819 तक था। तो इस दौरान कश्मीर में ये जो बारगज़ई और सदोज़ई, वहां पर इनके दरमियान स्प्लिट हुआ, ठीक है ना। उधर भी ये चीज चल रही थी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ। तो आयशा का जो एक ही बेटा था, आयशा की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, लेकिन दीवान में वो सारा अपने बेटे का जिक्र करती है, बेटियों का नाम उसने दिया ही नहीं है, ठीक है ना। उसका कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है। अब्दुल वकील सर जो उर्दू वाले थी मेरे ख्याल में सारे प्रश्न समझ रहे हैं, ठीक है। पख्तो सही है, पख्तो बच्चे हाँ डेढ़ लम्ना उस हा वक्त पे चिकला शाह शुजा मुकाबल के दर तख्ता लड़जेदला उपदे दौरान के दे आयशे जोई चिकुन दे 26 साल शपविश काल उम्र हो अगर नो फैज तलब हो शगना द फैज तलब जिक्र बार बार दे दीवान के राजी बकरा से वो छे दे दीवान को मुकम्मल हिस्सा द फैज तलब को मर्सियो बांधे दे लो फैज तलब छे वो आर द देवला यानी कि आयशा हस्बैंड चिकुमो दा जिक्र मा दोस्ते न के टिशला बिल्कुल अब जिक्र निश्चित के दा हागा से वो अख्तवाई तोपची बाशी पर द अफगान पर मिलिट्री चिकुंदा हायरान युवा बागी व डेरा होता जर्मनी पर तकरीबन होता दा तो चुमरा से दा तोपो वाल रेजिमेंट वो दाबा द दे ब्रिगेड तसरबा होगा ना वो हट जर्नल टाइप नो अगर वफात अहम दहेज तिक्सला करो द दजोय शदे जंग को कश्मा फ्रेश दौरान की मर शुकना hala tiksha no da jawsh no akhela pas no da aisha kutul diwan ki sirf faiz talab aw faiz talab the no de da aisha acha aw 1809 ki de zoy wafat shwe de da kashmir pa gaza ke aw 1816 ki be aisha pa khla wafat shura no
به عایشه دیوان باندې با استاد موږ راشلو په دام کلا اوس د دې ور چې ما تاسو ته وویل چې دا د خپل دور سیستم ته ګوري د خپل دور سیستم په مطابق د موږ معلومات راکوي ٹھیک شه نو درې ادوارو کې موږ د دې دیوان ویشلای شو څنګه وړومبنۍ دوره هغه دوره ده چې د دې ځوانۍ دوره ده دا هغه دوره ده چې عشقیه شاعري ده په شعر کې شوق طنز دا شی دی او ټیک شو که نه هغې نه به موږ څه د دې کلام نه څه وایو تاسو ته اچھا دویم دور داسې موږ ته ویلی شو چې د میچورټي دور یې ده دې کې د دې اوس هغه نه دي پاتې شوی مثال عشقیه شاعري ختمه ده پکې ټیک شو که نه او اوس لږ میچورټي ده مثال د حکمت شاعري ده د دې په شاعرۍ کې حکایتي انداز راشي ٹھیک شو که نه اچھا او د دریم دور د دې صوفي شاعري ده دریم دور کې د دې ولا چې څومره شاعري ده هغه مکمله متصوفانه ده ټیک شو که نه خو د دې په تصوف کې یو شی دی چې هغه ډېر ځانګړی ده په هغې باندې به تاسو اوس خبره کوو اوس موږ د اول د ادوار نه یو څو اشعار تاسو ته پیش کوو غواړو ټیک شو که نه ساقی حدیث روح فضا میرا بد دیا ٹھیک ہے نا د وړومبنۍ دور څومره شاعري چې ده دا مکمله لیریکل ده ټیک شو اصل کې صوتي موسیقي ده د دې ښځې انتهایي موسیقي ده پکې ټیک شو که نه ټوله په موسیقي دپاره دې سټ کړې ده کیسه ما تاسو ته ویلي ده چې عایشې د موسیقي انتهایي علم لاره او د دې شعر مکمل لیریکل شعر ده لیریسیزم ته اهمیت حاصل ده وجود دا ده چې د موسیقي علم هم لري او شوق هم لري که نه ٹھیک شو نو ساقی حدیث روح فضا میرا ساقی که نه ساقی پیژنئ تاسې ساقی د روح فضا حدیث روان ده راشه دلته راشه ساقی حدیث روح فضا چې روح دې تازه کي چې روح دې ریفریش کي ٹھیک شو که نه چې روحاني طور باندې تا تازه کي نو ساقی حدیث روح فضا روان ده دلته راشه جشن بهار و سیر و صفا میں رود بیا جشن بهار د بهار جشن او سیر چونکه بهار د سیر او د صفا موسمي وي سیر او پاکیزګي راځي په دې کې روحاني هم راځي باطني او ظاهري دواړه نو جشن بهار او سیر او صفا روان دي دلته راشه بستر د اند فرش زمرد به صحن باغ دا پورا فایلون دا بحر دی که نه دا سوچتے رہے چې دا ټول دا دغ صوت کې دا وایي تا تن ٹھیک شو که نه نو بستر د یعنی خورکړی دی بستر د اند فرش زمرد تک شین فرش زمرد که نه شین وي تک شین فرش یې خورکړی دی باغ په صحن کې تک شین فرش چې دی هغه غوړ شوی دی ټیک شو که نه یا کارپیټ ورته ووایه چې کومه دی یا فرش ورته ووایه فراش های باد صبا میں رود بیا فراش های یعنی د چپې چې کومې وي که نه باد صبا چې کوم فراشونه دي دا روان دي دلته راشه گلهای لون شگفتا به هر طرف تا گل لون یعنی مختلف رنگونو او اقسامو کې ګلان چې دي دا راټوکېدلي دي دلبر کشاد بند کباب میں رود بیا دلبر د خپله کباب ګرو چې دا پلاو کړی دا او روان دی دلته راشه که وګوره دا که نه
در هر چمن نشسته عروسان غنچلب، په هر چمن کې غنچلب عروسان ناست. عروسان پیژنې؟ برایډز خو پیژنې؟ ډېر مخکې مو پېژندلي وو. ناوې که نه؟ ناوې په هر چمن کې غنچلب چې تنګې خلګګۍ وي، ټیک شوه. د تنګو خلګکو عروسان چې دي په صحن کې ناستې دي، په هر چمن کې ناستې دي. مشاط را بگو که کجا میرا ودیا. مشاط مطلب نایړه کنه چې د سینګار کوي. ټیک شوه. فیشن ډیزاینر ورته ووایه، میک اپ ډیزاینر ورته ووایه. ټیک شوه کنه. نو مشاطه ته ووایه چې ورور دا ته چیرې روانه یې؟ دلته راشه. ټیک شوه کنه. مطرب بزن نوای عراق از فراق یار. مطرب موسیقارا ته هم راشه او د نوای فراق، چونکې فراق نغمه چې کومه ده ووایه. کومه نغمه ده؟ د عراقي پرده وواړه خپل تار باندې. پوه شوئ؟ مطرب بزن نوای عراق از فراق یار، چون آهوی رمیده زما میره بد بیا. چونکې زما جانان چې دا آهوی رمیده په شان پر یعنی هوسۍ نه وي تختی کنه. ټیک شوه. رمیده تختی، هر وخت تختی، هر وخت هیر نه به ته کله هم صرف چې خوراک یا سسکي نو دا خامخا په حرکت کې وي. ټیک شوه. نو د هرنې په شان تا دی چې کومه دی زما نه تختی، نو دلته راشه. افسوس چند روز در این گنبده سپهر. افسوس د دې گنبده سپهر یعنی اسمان تر لاندې دا یو څو ورځې. به وصل دوست عیش و هوا می رود بیا. د دوست وصل یعنی د محبوب نه د تکش نه اسمان تر لاندې د یو څو ورځې چې دي دا د مثال دوست بغیر روانې دي. دلته راشه. در هر فراز مست نشینی په شوغرور. په هر فراز کې پوزیشن ته چې ته لاړ شې نو داسې مست غرور سره مه کښېنه. ټیک شوه که نه. تاج و ردای شاه و گدا می رود بیا. ځکه چې موږ لیدلي دي چې تاجونه او رداګانې که نه د ده چې کوم د بادشاه هغه ډرس کوو که نه، دا بس د خلکو موږ کتلي دي چې تللي دي. دلته راشه. این تاک زرنگار وفا با کسی نکر. دا تاک زرنگار چې د اسمان ته وایي، یا مثال زمان ته وایي، دور ته وایي. چونکې سیسټم چې دا د دې شاعرۍ کې بار لکه تنقید نقد تر لاندې راځي. نو دا دور چې دا زمان چې دا هیڅ چا سره وګوره وفا نه کوي. ټیک شوه. بلکل چا سره وفا نه کوي. هر څومره چې دا تا ته زر ښایسته تر ښکاره کړي خو مه ګرځه. ټیک شوه که نه. نو دوکې کې مه راځه. کارش همیشه جور و جفا می رود بیا. د ده کار هم د غږنده کار دی، جور او جفا کار دی. دلته راشه. نو دا چې کومه دی د دې دور نه مثال. ټیک شوه که نه. یو لکه هغه وشی و. اوس مثال دا د دې میچورټي په دوران کې چې د دې چې کومه شاعري ده هغې دور نه مثال زه به تاسو ته لکه ووایم. دې کې د دې سوچ ډېر زیات بېرغب شي، ژور شي. ټیک شوه. او زد قضا سنگ ملامت جو بپیشانی ما. کله چې قضا پیژنئ؟ قضا که نه چې قضا دې راغلي. زد قضا چې دی سنگ ملامت. په سنگ ملامت باندې زه په ټنډه باندې وویشتلم. انسو جن گریه کنانن په حیراني ما. نو انسانان دي او که جنان دي دا زما په حیراني باندې دوی لکه گریه کوي، ژاړي لګیا دي. تاکه از مادر گیتی به وجود آمدهام. چې مادر گیتی مطلب دنیا کائنات دا نیچر که نه، د نیچر د خېټې نه چې زه کله هم په وجود کې راغلم. نان بینګ نه چې زه کله هم بینګ جوړ شوم. آدم نه چې زه کله هم هست شوم. گردش چرخی بود در پی ویرانی ما. یعنی دا زمانه چې دا هر کله زما په ویراني پسې لکه مثال ډېر راخیستې ده. دا زمانه، دا دور، دا سیسټم چې دی د هر کله ډنډه لکه راخیستې ده په ما پسې. ټیک شوه.
چون که برخان فلک کرد ضیافت همرا او چکلا دهر خونا به جگر داد به مهمانی ما مثل هرگز نشود تاله سرگشته ما مثل چی اصلاحی وشی کرکت چی کنا تاله چی ستوی استوره متا دوله چی دتی شاید که علم فلکیاتم بار بار راضی کنا اگه نو زمان چې کومه دا تاله دا ستوره چې کومه سرګشتا او وخت ستوره وي بدبخت ستوره وي چې شو کله هم مسلې نشي اصلاح نه شو کریکټ نشو نه نه شو مختصر هیڅ نشو کیسه تولانی ما او زما دا دومره اوږده چې د درد او د داستان چې کوم داستان دی دا هیڅکله مختصره نشوه را نشوه خامہ قاصر شودا شرح غم هجرانم خامہ فعل کنا خامہ قاصر شود یعنی مقاصر شي یعنی قاصر شي کنا چې زه د خپل هجران چې کوم غم دی د دې ته شرح ورکم تشریح ورکم بیان کوم ځان کې درد هر پسینې است غم ثانیه ما ځکه چې دا زما پرسنل درد دی دا د زمانه درد خدای نه دا درد واحد زما دی د بل هیڅ چا نه دی صرف زما درد دی دا نو د دې بیان زه څنګه وکړم او بالکل چې صرف او صرف زما دی دا درد بالکل د بل چا تجربه نشته دا زما درد چې کوم دی دا صرف او صرف زما تجربه دی دا صرف زما ملکیت دی شد بله لعبم عمر گرامی هیهات زما عمر گرامی چې دا آپ لهو او په لوبو کې تېره شوه هیهات هی افسوس ځکه چې دا ورور تا شاته بیا پته لګي که نه ځکه چې پاتې کېږي خو کار ته لکه اوس موږ په عایشې باندې کیسه کوو خو د دې کار پاته دی دی خو نشته که نه نو پاتې کېږي اصل کې کار نو وایي چې زما عمر چې کوم دی په لهو او په لعب کې فرسودره تېر شو هیهات افسوس گبر و ترسا هم خندن به مسلمان ما کچیر څومره چې دا گبر مذهب والا دی او څومره چې دا بوت مذهب والا دی او د ترسا مذهب والا دی دا ټول راځي زما په مسلماني باندې راپورې خاندي طبع شعرم که شهد و شکر است شیرین تر زما شعر چې کومه طبع ده مزاج دی دا په ما کې چې کوم د شعر چې کوم مزاج دا شی دی که نه دا شهد او شیرین دغه نه شیرین د شکر نه حاصلی هیچ نشد زی شکر افشانی ما او زما دی شکر افشانی ما ته هیڅ هم حاصل نشول دا اوقات عزیزم همه بیهوده گذشت یارانو دوستانو او خپلوانو چې راته ویل او چې ویل چې تاسو مونږ بیخي خپل وي اقوالو د هغې نه هیڅ هم ما ته حاصل نشول هیڅ هم هیڅ شی ټول ستاسو مو خپلوانو سره او خپلوي سره او یارانو خو څه ما ته حاصل نشول طفل نادان بکند خنده بنادانی ما طفل نادان هغه ماشوم ساده ماشوم ورکوټې ساده ماشوم ماشومان د کلي څومره چې دا ټول راغونډ شي او په ما پورې خان ویل ښه ساده یې ښه سمپل پروګرام دی ښه ساده شی دی که نه ښه نادانه یې لکه اچھا یو بل شی چې په آخري دور کې یو نوې شی چې د دې د تصوف دور ده اوس د آخري دور باندې تاسو وغږیږو ښه بس تاسو نه صرف لږ وخت نور غواړم ګوره د دې تصوف کې یو نوې شی دی چې دا موږ د بل یو شاعر کې هم نشو پیدا کولی دا یې ځانګړي صرف او صرف د دې تصوف کې دا شی دی د شیعه او سني اچھا شیعه او سني دا شی سره یو کړی دی د شیعهګانو او د سنیانو چې څومره دا تصوفي شی دی دا ټول دې سره یو کړی دا بل شاعر کې دا نشته دا ځانګړی دی کړی دی ٹھیک شو اوس به راشو مونږ مثال چې دا څنګه دی کړی دی آګې به اوس مثال لکه ډېر داسې شعرونه دي چې لکه دې داسې پکې هغه کړي دي که نه چې دې هغه کړي دي پکې مثال دې چې کومه دی ډېر زبردسته لیریکل اوډ چې دی که نه قصیده دې
ټیک شو علي موسی رضا ته ویلې ده د کوم امام چې په مشرق کې ما تاسو ته وویل د ده مزار دی او کومه چې د افغانستان صوبه وه د هرات صوبه وه که نه مشهد او د دې په دور کې هغه ځای کوله دې به ته ترې هم لیدلی شي ټیک شو که نه نو اوس وګورئ چې د دیوان عایشه نه موږ ته لږ د هغه دور دا مذهبیاتو متعلق هم انتهایی بدا انفارمیشن معلومیږي دا د دې کار چې موږ ته راغی چې د دې دور کې څنګه مذهبي رجحاناتو د خلکو تصوف څنګه و د هغه دور ټیک شو د هغې دور معلومات دی موږ ته راکوي انسان نو دا قصیده یې چې کومه ده د علي موسی رضا ته ویلې در دریای معانی اچھا دا لیریکل دا اصل کې ویم که نه در دریای معانی یا علی موسی رضا گنج اسرار ریحانی یا علی موسی رضا سرور والا گوهر ہم شہریار بحر بار مصطفیٰ را دود مانی یا علی موسی رضا کوكب برج یقین شمع سماوات و زمین شاہباز مکانی یا علی موسی رضا مادن گنج و سخا صبح سعادت رازیا کام بخشوان رانی یا علی موسی رضا ہر طب اکسیر لطفت مس جان را کیمیا خسرو صاحب کرانی یا علی موسی رضا کتا سو گرئی چھے خاص نور دین علاوه د دې سیستمانو په باره کې چې د خپل دور سیستم په باره کې د درې اشعار د نظامونه چې دي چې د دوی جوړ کړي د ارګنایزیشن یې اصل کې چې کوم دي چې د دوی جوړ کړي دي چې په دې کې ډېر زیات لیمیټیشنز دي ټیک شو ولې دا صحیح چرخ گردون سفل پرور شد نمیدانم چرا دا سیستمونه چې دي دا سفله پرور دي سفله پرور پیژنئ سفله لاندې کس ناقابله کس نااهله کس احمقان غوندې چې وي ټیک شوه که نه بس هسې لوښي چې وي ټیک شوه که نه دا څه شوه تشپاڼې غوندې خلک ټیک شوه نو چرخ ټیک شو نو سیستمونه چې دي نوره دا داسې سفله پرور دي دی کې هر کله سفله سړی چې دی مخ په وړاندې روان ده دا وایي چې ولې پته نشته ټیک شو که نه دا چې نه مې دا زه خو نه پوهېږم چې دا ولې روس تابا تاج و افسر شد نمیدانم چرا او تاج و افسر د چا سره ده روستا خلکو سره ده ټیک شوه داسې وي چې لکه داسې خلک چې بې تربیته بې فرهنګه بې کلتوره یعنې چې نه یې جومات لیدلی نه یې حجره لیدلی ټیک شوه که نه نو دغو خلکو سره وروره ټولې عهدې دي هر چېرته افسران هم دی دي په ټولو څیزونو باندې دا خلک ناست دي اسب تازی زیر پالان گشت مجروح و ضعیف اسب تازی عراقي اس چې کوم دي که نه اسب تازی چې دا قطع تر باندې مجروح او ضعیف شوه ټوله ځوانۍ یې لاړه او مجروح مثال زخمی شوه جرح شوه ټیک شوه که نه نو تازی اسب چې دا دې قطع خو څوک په اس کې اچوي نه که نه هغه د بنزین اچوي که نه خو وایي چې اصل کې اسب چې دا هغه د خلکو قطع اچولي دي هغې قطع تر لاندې ضعیفه شوه او مجروحه شوه تو که زردر گردن خر شد نمیدانم چرا او تو که زرد خلکو چې کومه دی د خروته دې ته څه وایي چې خر ته به دی چې اچولي پړې شي که نه جلب ټیک شو خروته خلکو ته سرو زرو نه ښکلي شیان دا جلب جوړ کړي دي یا یې ورچولي دي هیڅوک نه پوهېږم چې دا ولې داسې لکه داسې ده آیا خلک په خپل په فایدې نه پوهېږي چې دا ولې دوی داسې نظام راوستی دی که نه ټیک شو او نه خلف گشتن پسرها با پدر دورد نزا پسران چې دي یعنې زمن که نه زمن چې دي دا
دا نه خلف دی ور پلار ته ولوري روانه دا ته مړل وکینا خا بوډا سړی مازو کې د فرق نه کتل کینا ته شو دا شي گرفتار دي زمن او پلاس د سره به کې گرفتار نه با دینر دارت نظر هر کله د ټینشن سره هر کله د ګرنا جای ور سره دا چې دا سیستم نه راشه دی کنه چې دا پلار ته داسې او زور ته چې نه حل نو دې په وجه باندې دا تیسرانو خپل پلارانو سره نزاده او دوی دا خلف دي جنگ دخترها وما تشد نمیتوانم سره او لونه چې دي د لونو څه پروګرام دی لونه چې دي خپل مایندو سره په جنگ دي چې شلا سره یو بل اخستې دي مور دوی چې داسې ده لور دوی بالکل داسې نه ده هغه څه ده دا کې سره یې خدي وي چې شلا دا وایي چې نه پوهېږم چې دا ولې داسې ده دا زموږ په نظام کې داسې ولې ده دا صورتحال ولې ده اچھا عایشه اندر میان نار هجران روز و شب مسکنشم چون سمندر شد نمیدانم چرا چونکه د دې سیستم پیداواری او د دې سیستم کې موږ اوسېږو او د دې دور کې موږ اوسېږو نو سیستم ته نار سره دا تشبیه ورکړي ورا ځان پوهه کا دا سیستمونه چې دي دا اصل کې اور ده چې دغه خو زوی پړلې وکنه دغه خو زوی د زوی خو فوج کې غټ افسر وکنه یو زوی د خپل میړه هسته دې هم چې کومه توپ چې باشي وو او زوی چې کومه د کشمیر په غزا کې مثال ور شو کنه نو دغه سیستم دې نه راځي ویلې زکه ورسترګې کولاو دي کنه کني په لومړی دور کې دا سیستم تعریف کوي اور سیکنڈ او تھرڈ فیز کې دا سیستم راغلی دا بالکل ناپت سیستم باندې خامخا د دې تنقید برابر راځي اړو هیڅ کله مثال لکه دا یو ناجایز شوی دی وایي ماشاءالله یو رټو لګا بل سیشن کو بشو کی دا خدا دې دې چې شاګری کی سره بس نو بس ټیک پلیز کو دې یہ چې ما ټایم دی ها आखिर मुझे कि वो है अभी कोई सवाल है खासा सवाल ही ऐसा खबर ही हमारे की असली की खबर है ऐसी कि फेस्टिवल की मुंडा कोशिश करें जैसे वीडियो टिकटॉक करता रहा हूँ नहीं तो मेरा शुरू करना फारसी अनोशन का नासी तुम उल्लू मरी आराम मेरा ज़िंदगी नो ये बारे की नाइंशा फारसी और याची की सारी वाले राशि खबर खुद की दो रज़ाती थी कि वो मकाम पर लगी क्योंकि टाइम स्टार्ट्स में कब थी ये वाला मोबाइल टाइम की शुरू की जो वक्त पर हम इंतज़ार की जो लोग खबर काफ़ी डिटेल शुक्रिया पचास सवाल माल खबर आई या वेट होंगी और सब सवाल के जी Saya tahu tahu je Aisyah cakap apa musik sera syukur melulu. Ayat sering syukur melulu karena apa kan singing dia musik sera instrument. انا زمینه دا ورته د دې شعر یو میوزیکل لیریکل شعر دا د دې ورته چې کوم سب کې هندي د تاسو کوم د ویل چې د فارسی سب مطلب دا د سټایل کنا او سلو سټایلز کې شاعري دوی لپاره باندې کړي دا کنا کټیګرایزیشن کړی دي نو ورته سب کې هندي نه فالو کوي دا اصل کې عراقي سټایل فالو کوي ټیک شو کنا کوم چې دا حافظ والا سټایل دی ټیک شو او د دې مکمل شعر چې دا بالکل موسیقي لازمي ده د دې هغه کې پر شعر څه دی شعر کې د درې ټیکنیکل څیزونه دي څلور مثال دی چې لکه بحري وي ردیف او قافیه لري او داسې څیزونه کنه خاص فصل کې دی د دې علاوه شعر کې اصل کې درې څیزونه دي یو خو د صوت پکې موسیقي ساوند کنه دا لازمي ده ځکه چې ته یو کس ځان طرف سره مشغولوي چې دا جمالیات کې کوي نو موسیقي دا کې صوت دا کې بل لفظ ده کې دغه ورور سب بهر نشه درته راوړای دا هغه لفظ استعمالوي چې تاسو هم روزمره کې سره استعمالوي هغه الفاظ دي دغه ته وګورئ د دوی د ټول دیوان کې راځي او لفظ هم نشته چې به لکه متفقه نشته
ٹھیک ہے نو دا هغه میټیریل استعمالوي چې کومه دي سوسایټي میټیریل دا شاعر د خپل سوسایټي نه میټیریل راخلي ا میټیریل لفظ په شکل کې راخلي او دریم سیس چې کومه ده چې شعر د موسیقي نه لګلکن ورډ کې کنا ا شی چې د معنا او شعر کې شاعر چې کومه ده معنا یې دا ٹھیک شو کنا نو اصل کې دا خدای دا معنا د تور غواړي کو پورا معنا کې د لکه جمالیات لګېږي دي کنا پورا موسیقي د خام مخاب کې د موسیقي تاسو له براو کوي زور لکه دا سیس کوم ده مثال ایون کا زما आवाज خو بم نه دی فوتو ګره زدا لکه صوت تا ته چې وایم ته د مخون لري څه مطلب نشته پکې صوت اسه هم زړه ځان څخه راغلی لکه تا 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 تن 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 تا 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 تن تن نو دا څنګه راځي صوت چې کومه ده اصل کې په شعر کې شاعر چې کومه ده اصل کې تا زړه ځان راغلی غواړي نو شعر چې کومه ده د فلسفې برکس د تا ذهن ته صرف دایره متوجه دا اصل کې د تا شته او متوجه دی شاعر اصل کې تا د زړه راغلی غواړي ٹھیک شو کنه دا یو شعر چې کومه ده مثال چې د خپل زوی په ډیت باندې لگا هغه ته دا لیکل دی کنه ته دا اعلی شعر ما ډیر ادبیات کړی دی او لگا رېل جو شعر دی حمید معشوق شتا ادا سړي چې لگا دا خبر خلک یې ولې شفق کړولي دا زما د زړه د زخم د سمار پرېمر خو دا شاشې ته دام پر دی د شعر د حمید معشوق د شعر نه هم پر دی تاسو کوم شفق را لا لگون دیدم نظام شام در گردون شفق کنا شفق چې ما نماز شام یعنی ماخام په وخت شفق چې دا ما په گردون کې لالاگون ولیدل لالاگون مثال پر سور رنگ باندې لړلې ما ولیدو مگر خورشید را کشتن که دارد دامن پرخو مگر دا اصل کې خورشید قتل کړای دا اصل کې شفق نه ده تاسو خطا دا اصل کې ټیک شو د خورشید قتل شوی دا څنګه دا ټول دامن سوال تاسو غالبا دا شعر شاعر چې دا غزل او دې هغه باندې دا او نو نن دومره دوه درې سوه کاله مخکې چې سماجي بندیزونه ډېر زیات وو هغه وخت کې ما دا ذهن نه اخلي چې ښځې داسې شاعري کوله دې ته اجازه څنګه لکه دا ډېر ناممکن خبره ښکاري دا بالکل تا صحیح ہے اور عائشہ سے کام من خود عبارت زي کنا husband is باشیلا سمجھتے رہے یو جرمنی کا دے بڑے سٹار سے یو سٹار سے کام مینا تو سی مثال سے دا ټول دے تاسو وايي دا ارینجمنٹ کنا د توپخانه ارینجمنٹ شي دې سربراہ دې husband دې زوی خپل هم یم مرشو د کشمیر په غزا کې ټیک شو 1809 کې د دې زوی مرشو تاسو کله دا په کشمیر کې د بارکزی او د سدوزی ترمنځ مسله شروع نو ټیک شو مثال دا چې د کامن وومن خو نه ده کنه دا خو الیټ وومن دا نو الیټ وومن دا مثلا کې تاسو ته خبره وړي چې الیټ وومن لپاره 1816 کې د دې وفات شوی ده 1816 کې دا وفات شوی ده 1816 کې دې لپاره دا ټول سيزونه وکړه البته هم و دې لپاره خو قانون ومن لپاره ځای لپاره نن هم نشته پرون هم نه وو او دا نظامونه چې دې تنقید پکړې دي مستقبل کې دې نظامونو کې کم از کم ضرورت هم نشته ماشاءالله او دې وخت کې فارسی سره شغف ساتل فارسی فروغ ورکول او دا ډېر غټ کار دی او د لوکیل سره ماشاءالله بورډ کې بیا او ابو ورناسو د اډیانس خبره وکړه د مای چې فارسی اول فیسټیوال کې پروګرام کړو موږ استاد محترم غیور سر موږ راغلي او نور ځلونه په ټول وخت سره دا مطلب بیا هم امپروومنت شته نو د اډیانس کو ضرورت ده چې ټاپ راوړل د څه شي
تاسو ډیر شکریا زه به اوس موږ خپل ګران مېلمه او علي اسکي جناب منظور الحق سے دا د پاکستان یو غټ ډیپلوماټ تر څنګ د بهر ملکو کې او د کمیشن ممبر او ایکټینګ چیرمن هم تر شوی دی منظور الحق صاحب دا خاص کوم چې راشي او د ګران مېلمه ته او دا شکرانه چې کوم طرف نه دا یاد نه سب راځي और मंजूर साहब د دې بعد منظور الحق صاحب نو نور الامین یوسفزئی سره سیشن دی دا کتاب پښتون دانش باندې او دلته د اقبال ریکنسټرکشن 7 لیکچرز باندې نن شروع کیږي نن باندې اولنی لیکچرز باندې سیشن دی فلسفي ډپارټمنټ کې تاسو جوړی رہی جی پلیز موږ عبدالله سردار هغه هم د آداب او شوقین کس دی هغه هم د موقع کولو شکریہ او زه چې د دیوال په دا ډېر روغ ویلي دا ماته وښایه نو ته خو بس ختم کړی دی یاد کړی دی ما یو سوال چې دا اردو یا پښتو په اوس لږ عملي دنیا ته راغله او د اوږده وخت د مسلو هغه احاطه کوي په فارسي کې اوس هم هغه زړې کیسې دي لکه د ګل او د بلبل او د شرابو په فارسي کې نه کنه هغه هم ګل او بلبل دا ګوره مونږ تاسو ته ویل چې جمالیات چې دي ټیک شو دا زموږ څخه ادبي روایات دي سیمپلز دي خوراک هم څه شی دی ګوره خوراک نه شاعري خوراک روحاني